असद कैसर ने कौमी असम्बली के स्पीकर का हलफ उठाने के बाद इस बात का अहद किया था कि वो हर शोबे में हायल रुकावटों को दूर करके मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा रहेंगे। अपने इस वादे की तकमील के सफर में मुख्तलिफ शोबों के साथ साथ किसानों और काश्तकारों को दरपेश मसाइल के हल और अपनी जाती दिलचस्पी के तहत मुल्क भर के किसानों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के तंबाकू के काश्तकारों की मुश्किलात को हल करने के लिए कौमी असम्बली में 20 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दी। खुसूसी कमेटी की तश्कील का बुनियादी मकसद ज़र्री निज़ाम को जदीद साइंसी ज़र्रात में तब्दील करना, ज़र्री बरामदात में इजाफा और मकामी किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। पाकिस्तान तंबाकू की पैदावार में दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क और कौमी खजाने में इसका बड़ा हिस्सा है। तंबाकू के काश्तकारों के मसाइल को हल करते हुए असद कैसर साहब ने उनके रिलीफ के लिए भी अपनी खिदमात सर अंजाम दिए। 2017 में तंबाकू की फसल पर एडवांस FET टैक्स 10 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया था। बाद अज़ां असद कैसर साहब की जानिब से 2019 में टैक्स को पुराने नरखों यानी 10 रुपए फी किलो पर लाने की हिदायत जारी की गई थी। वफाकी बजट 2020-21 में निजी शोबे की जानिब से तंबाकू की फसल पर आयद टैक्स को 10 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 500 रुपए की तजवीज़ पेश की गई, जिसको असद कैसर साहब ने मुस्तरद करते हुए कहा कि टैक्स सिगरेट कंपनियों पर लगाया जाए। स्पीकर साहब ډیره شکریہ ادا کوم چې یاره د تماکو باندې ټیکس ختم کړی دی. از د سپیکر صاحب شکریہ ادا کوم، ډیر مننه. با منګه ډیره شکریہ ادا کوم د سپیکر صاحب کوم نه دا ټیکس می ځای کا پس د دې منګه د دې بټو بندوبست وکړو. د سپیکر صاحب ډیره شکریہ ادا کوم چې زمیندار دا هغه کو تعاون وکړ کنه چې زمیندار سره دا تعاون وکړ چې د مالدار دا کې به خرڅیږي. زمیندار هم دا فصل دی. منګ سپیکر صاحب ډیره مننه کوم، شکریہ ادا کوم. زمونږ د ذمہدار ډیر بور حالاتو پاره یو شی باندې ټیکسونه او هغه لګیدلو نو ذمہدار خو بالکل انکار شي او دینه چې بس منګه بس کولو دا تر لکه دا موږ بس کو د ذمہدار او پاکستان کې بل څه بیا صدا سي هغه نشته زمونږ نو موږ د سپیکر صاحب ډیره مننه شکریہ ادا کوم. یو وای سپیکر صاحب دا کار وکړو لکه د ذمہدار په نظر کې شو دی لپاره ان شاء الله چې دې ګرځو راکې دا ان شاء الله زمیندار بس ترقی رواني تماکو بر چاته پوزو غلا وکاله درې مخ کې کومه او پروسه کال شي بلکې الحمدلله ته کار په دوه خوشي چې اخلي عزت سره دي. زموږ ان شاء الله دې امید ده او یقین ده چې عمل کو زموږ الله پاک کوي که خیری چې دا شان نیک عمل خلق پراشي مخلص خلق پراشي دا ان شاء الله محبت ترقی. دا مسلم لیگ پناس سیکریټری ما ز دا تماکو یو زمیندار یم او کپنو باندې چې کم ټیکس ختم شو نو دا ډیر خو شو زمیندار د پاره ولا یو ډیر فائدې یو ټول واړی کپنې به هم خریدو کی لوی به هم کی. موږ په دې وجه د سپیکر صاحب شکریہ ادا کوم. موږ د سپیکر صاحب ډیره مننه کوو. په تیر شوي کالونو ډیر دغه کړو زمیندار سره د دې کپنو وړو کپنو لا پس چې غاټه کپنې لګي چې دای باندې هم ټیکس سیوا شي. سپیکر صاحب دا لغه کړو چې په دای سیوا کړو زمیندار ته ډیره فائدہ ملاو شو په تیر شوي کالونو. اسا کال بیا هم ډیره مننه کوو چې دا ټیکس په هغه کم کو ار زمیندار لا هم لای فائدې ملاو شو. زه د تماکو زمیندار یم بلکې د ټولو پسونو خو دې وخت کې د تبنا اخلي اکثر دا باپاریان شو یا کپنو والا شو دا پردان ریټ باندې زمیندار نه والی نو زمیندار پکې غرق شي او دا رستو بیا غي ته پکې فائدې وي خو زمیندار له څه فائدہ نه ور کوي او غي مونږ ته دک بهانه کوي وای چې په دې باندې ټیکس لګیدل نو دې خبره مونږ ډیر زیات شکریہ ادا کوو چې د غریب او زمیندارو د پاره سپیکر صاحب دا اقدام اوچت کو او دا د هر زمیندار د پاره دی کې دا غي سم نشته. دا یو نیکی ده پوه شي چې غریب خلکو سره یو خېګړه وشو او ان شاء الله تعالی موږ به دعاګانې کوو چې دا شانت زمیندارو له فائدې کارونه وشي. په دې خبره باندې موږ ډیر زیات شکریہ ادا کوو سپیکر صاحب چې زمیندارو سره تعاون وکړو او دا ټیکس ختم کو. موږ ډیر شکریہ ادا کوو.